نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك سيدي يا رسول الله اما بعد. سورو داسې سوشل میډیا باندې یو ویډیو گردش کوي چې په هغې کې په اعلی حضرت رحم الله باندې افترا شوي ده او دروغ ویلي شوي دي چې اعلی حضرت رحم الله فتاوی رضویه څلورم جلد کې دا ذکر کړی چې دا خنزیر پاک او حلال دی. دا چونکې اعلی حضرت رحم الله فتاوی رضویه کې خپل څلورم جلد کې یو د فقه حنفي یو مشهوره قاعده ذکر کړي او قاعده دا ده چې اصل په تمام اشیاو کې د طهارت دی او پاکوالی دی. نو دا قاعده دی مبارک ذکر کړی دا چې اصل په اشیاو کې طهارت دی او هر چې نجاست دی نو دا دی اشیاو ته بیا عارض کیږي او لاحق کیږي ورته. نو دې مسلې په تفریق کې دا مسله ذکر کړی چې لکه دا خنزیر داسې یو شی دی چې دا د منې نه جوړ شوی دی او منې د وینې نه جوړه شوې ده او وینه چې کوم دی نو هغه د خوراک او د اشیاو نه جوړه شوې ده او دا خوراک چې کوم دی نو دا د عناصر دي. نو هر چې عناصر دي نو دا د خنزیر د لپاره اصل دی نو دا اصل پاک دی. الله حضرت رحم الله دا نه فرمایل چې خنزیر پاک دی او دا منی چې کوم دی د خنزیر پاک ده، بلکې الله حضرت رحم الله دا په ذکر کړی چې دا د سشي نه جوړ شوی دی نو هغه اشیاء په اصل کې چې کوم دی پاک دي. خو لیکن شریعت چې کوم دی نو د خنزیر باندې حکم د نجاست کړی دی نو د خنزیر د چې کوم دی نجاست عارض شوی دی. ځکه الله حضرت رحم الله فتاوی ورځو کې داسې عبارت ذکر کی چې اصل اشیاء میں طهارت ہے نجاست عارضی ہے حتیٰ کہ خنزیر بھی کیونکہ وہ منی سے ہے، منی خون سے او خون غذا سے اور غذا عناصر سے اور عناصر پاک ہے حتیٰ کہ اگر شریعت اسے نجس عین قرار نہ دیتی تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا. لیکن الله حضرت مولا فرمایي چې شریعت دا حکم نوی کړی چې خنزیر نجس دی او خنزیر حرام دی نو دا بیا حرام نه و. خو چونکې شریعت حکم کړی چې دا حرام دی نو الله حضرت مولا فرمایي چې خنزیر شریعت حرام کړی دی او دا نجاست چې کوم دی او دا حرمت د عارض شوی دی.